قال بقرتون نه دی ویلی، نه قالت بقرتون ویلی دی، نه دا ویلی دی چې اذنت بقرتون بقره بانگوی. نو که اذنت ویلی وی چې اذان وکړه، قالت ویلی وی، قال ویلی وی، موږ به ویلی وی چې دا جی انسان دی. خدا قرینه ور سره نشته، بلکې د جناور والی قرینه ور سره دی. الا لایکا په غوخي انسان وها. نو وی د بنی اسرائیل غوا چې د وی الته بقره راغله ده، خو وی د اغې نه سړی نه جوړوم. وی عنکبوت راغله ده، خو د اغې نه سړی نه جوړوم. وی کلبهم باسطون، د اصحاب کهف سړی راغله، سپی راغله ده، د اغې نه سړی نه جوړوم. وی صرف قالت نملتون کې خبره کوم. وی وجه دا ده چې د بنی اسرائیلو په غوا کې قال نه دی راغلی، د مشر کال سره ډېر محبت پیدا شوی دی. وی چې قال او قالت راشي، بیا به زه د هدهد نه وزرې کټ کوم او سړی به ترې جوړوم. چې قال او قالت راشي، بیا به د نملې نه چې کوم دی نو ښځه او یا سړی جوړوم او وزرې به ترې نه کټ کوم او زیاتې خپې به هم ترې کټ کوم، بیا به سړی کېږي. یعنې قال سره زما چل دی، قرینې سره مې وي کار دی. جواب دا دی مشره دې ته فرویزي اصول وی. دا خوند کوي چې دا خلک یې اوري، دې سره امت ګمراه کیږي نه چې دا ګندونه د دې ځینې ګمراهو خلکو راوځي. دې سره خلکو ته دا سبق ملاویږي چې چا قرآن او حدیث او په سلفو اعتماد پرېښی دی او خپل عقل یا د سر سید احمد خان یا د غلام احمد پرویز یا د غلام جیلانی برق یا د ابو ظفر نوشهروی یا د حافظ محمد اسلم کتابونو پسې او د هغه نظریاتو پسې روان دی او امت پرېښی دی د هغه داسې حالي لکه زمونږ د بابو صاحب او داسې د نورو هوښیارو خلکو چې حال دی. اوس سوال دا دی قرآن مجید به راوالی ښه په سړه سینه او 24 نمبر 40 سپاره به کولاو کې هلته به حامیم سجده صورت راواړی. 11 آیات کې یو خبر راځي، د ځمکې او اسمان ته رب العالمین خطاب کړی دی او ورته فرمیل فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها. ځمکې او اسمان ته الله سبحانه وتعالی دا مطالبه وکړه د خپلې تابعدارۍ. قالتا، ځمکې او اسمانونو دواړو وی اتینا طائعین، مونږ تابعدار یو. اوس مشره دلتم قالتا راغی. تاسو وی کله چې قالتا راشي زه به بیا خپل عادت کوم او چې قالتا نه نو ان تذبحوا بقره د بني اسرائیل غوا ته سنوم، د سورة العنکبوت جولاګیم منم، د اصحاب کهف سپیم منم، ځکه هلته قالت نشته. نو دلته خو قالت شته خو خوله نشته. اسمان او ځمکې ووی قالتا اتینا طائعین، مونږ تابعدار یو. اوس دا راته ووایه مشره چې قالتا راغی د اسمان او ځمکې نه به ښځه او سړی جوړی که دا به په خپل حال پرېږدی. او دا وروره چې ځمکه او اسمان نه سړی جوړی خوله وله ګورې نو یا به سړی وي یا به ښځه. دلته د قالتا څه پوزیشن دی لږ د خپل رای مطابق خپل تفسیر شریف وفرمایې، ځکه دې ته به ستا ډېر فالورز بیا منتظري چې صاحب هو قال او قالتا او قرینې ټایم کې خپل خوی ښکاره کوي. نو که چا قالتا اتینا طاغین ووي نو د کتب القوم او د امت تفسیر خو کافي نه دی تر څو چې په شاکریات د پیر ګوهر شاه صاحب حافظه الله خبره چې شاکریاتو کې هم څه لیکل غواړي که نه نو دې کې خپل تفسیر وفرمایې. بله خبره ځوانه 40 سپاره ده، امدک صورت د حامیم السجده آیت نمبر 21 راواړوه. د غوږونو د سترګو د سرمنې باره کې آیت دی چې دا سرمنې دا غوږونه او سترګې به ووایي چې انطقنا الله الذي انطق كل شيء. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. قالو دلته خو د سرمنې باره کې قال راغلی دی، د غوږونو د سترګو باره کې قالو راغلی دی. مشره دلته خو قالو راغی، اوس خوله نشته د سرمنې، خوله نشته د غوږونو، خوله نشته د سترګو. دلته به څه قسمه تحریف یا تفسیر کولی شي لږ د خپلو ارشاداتو نه دا هم وفرمایي.
دریم د جهنم باره کې سورت قاف راواړه وه 26 نمبر شپږیستمه سپاره 30 نمبر آیت الله سبحانه وتعالی به جهنم تو فرمایي حالم طلعتې برابر شوي وتقول هل من مزید دا جهنم به وایي الله چې نور جهنمیان هم راولېږه وتقول قال راغې هلته خو قالت نملتن او دارنګې هدهد خبرې وکړې قال احطت بما لم تحط نو په قال سره د هدهد نه وزرې لاړې دلته خو جهنم وی تقولو اوس دله به خوله د کم ځای نه راوړې او دله به خبرې د کم ځای نه راوړې او د قرینې د وجې به دلته تاویل څنګه کولی شي خو حاصل د دې ټولو خبرو دا دی چې ته به د قرآن کم آیت جوټلاوې ته به د قرآن په کم آیت کې خپل عقل چلې آیا الله او رسول ته د دې خبرې مکلف کړي او پابند کړي چې کم ځای کې قال راشي ته به تاویل کې ولې ته د نملتون د میږي د اغستو نه دومره ولې الرجي ده که څوک وایي چې قالت نملتون تمام امت وایي چې دا میږي سره سلیمان علیه السلام خبرې کړي دي تا ته څه تکلیف دی که ته ووایې چې دا میږی دی لکه تمام امت چې وایي سوا د غلام احمد فرویز نه چې په مفهوم القرآن کې د هغه نظر بدل دی نو که ته ووایې چې دا میږی دی او خبرې ځکه کړي دي چې دا معجزه د سلیمان علیه السلام وه او دا څه بعیده نه که ده ځکه چې الله قرآن کې فرمایي چې ان الله علی کل شیء قدیر الله په هر څیز قادره دی که قوت النطق میږي له ورکړي نو دا د الله د شان نه بعید نه ده د قرآن ظاهر دا دی او وی دا تاویلونه قالتی ویلی وی قالی ویلی وی منگ به ویلی وی چې دا جی انسان دی خدا قرینه ور سره نشته بلکې د جناور والی قرینه ور سره دی الا لایکا په غوخي انسان وها دا ټول هغه قرینه دي چې دینه مونږ ښکاره پوهیږو چې دا د څلورو پښو غوا مراد چې قالت نملتون کې قرینې شته چې میږی نه دی سړی دی او تسبهو بقره وغیره کې قرینې نشته مشره وهم لا یشعرون الته یو غټه قرینه ده غټه قرینه ده چې د دې نه مراد میږی دی که دا سړی نو داسې به ویلي وهم لا یعلمون ځکه چې سړي کله د خپو د لاندې وجلی شي نملا که چرته کې دا یو وادي و او سړي پکې اوسېدل نو د سلیمان علیه السلام د خپو د لاندې چې کله قوم دل کیږي او خلق دل کیږي نو هغې سره لا یعلمون ویل پکار دي چې دی ګوره دا احساس نه کوي خو لا یشعرون یې ویلی دی چې شعور نه لري څه معنا حس سره نه معلومیږي او ظاهر خبر دا د میږي سره مناسب دی څنګه د میږي سره میږي چې د خپې د لاندې شي نو په حواس همسو پته نه لګي نه په غوږونو پته لګي نه په سترګو نه په سرمن چې زما د خپې د لاندې میږي راغی نو د سلیمان علیه السلام عذر پیش کو وهم لا یشعرون زمونږ د مرګ متعلق دی ته علم سکه شعور قدریم دی نه لري ځکه میږي وړوکی مخلوق وي د خپې د لاندې چې راشي نو واقعي خبره ده چې سړی شعور نه لري او علم چې دی نو علم خدا دی چې سړی مړ کې او تا ته پته نو بیا به وهم لا یعلمون ویلې وی نو دا خو قرائن ګڼ موجود دي دارنګ د هدهد باره کې قرینه موجود ده لأذبحنه زبې ذبح کومه نو ذبح کولی سړی شي او کنه هدهد شي سړی خو قتل کولی شي دا لأذبحنه قرینه کافي نه ده څه وجه ده چې هلته قرینې شته او بیا هم سړی مراد اخلي او په قالتا اتینا طائعین او دارنګ وتقول هل من مزید او قالوا انطقنا الله هلته کې قالو شته او په ظاهر حمل کیږي اخر دا کم کمال دی خو عرض دا دی چې دا فتنې دي د قرآن چې څنګه الفاظ محفوظ دي یاد ساته د قرآن معنا او مفهوم دقسې 1400 کاله محفوظ دی امت ته راغلی دی او که څوک د قرآن الفاظ دا محفوظ نه ګڼي هم کافر دی که څوک د قرآن فهم او معنا چې کومه متواتر منقول ده هغه کافي نه ګڼي او خپل عقل له هغې کې ترجیح ورکوي دا هم د دایره اسلام نه خارج او کافر د اسلام سره څه نشته بیا بله خبره کوي د عنکبوت باره کې وایي دا عنکبوت چې کوم ده که نه جولاګې وایي په ده کې دنیا کې تمام کورونو کې کمزور بیکاره کور د جولا دی
نو دې نه خود به خود پته لګي چې دا جولا ده که قال یې ویلي وی اذنت یې ویلي وی نو موږ به ویلي وی چې انسان دی نو دلته هیڅ قرینه قرآن کې نشته هلته قالت نملتون ویلی ده وجه د هغې دا ده چې وی په عنکبوت کې قال نشته وي چې کله قال راشي زه به وزر یې تیلر کوم وجه دا ده وي په نملتون کې قالت راغلی دی نو وی هلته مې د وزر واله میږي نه وزر یې لر کړي او خپې مې هم ترې لر کړې نو دوه خپې پاتې شو نو وي سړی مې ترې جوړ کړو وی عنکبوت کې دا ګپ نه لګوم وی قرینه نشته یو جواب خدا دی خوند نه کوي داسې په نملتون کې چې د کمې قرباني ورکړه او ډېر غټ بوج دی په ځان برداشت کو په ډېرو حقایقو د سترګې پټې کړې او د 1400 کاله د امت د تواتر خلاف دی وکړو ته یو 15 منټه تاله موږ نور ټایم درکو یو ورځ نیمه سوچ وکړه د عنکبوت لم څه چل وکړه د جولاګي دا جال دی د جال کې څه تاویل وکړه یار داسې مه کوه چې اوس عنکبوت په خپل حال پرېږدی که عنکبوت په خپل حال پرېږدی د اصحاب کهف سپې په خپل حال باندې پرېږدي او که د بني اسرائیلو غوا په خپل حال پرېږدي یاره بیا د سلیمان علیه السلام د میږي نه هم کلار شه او بیا چې کوم دی نو د دې هدهد نه هم کلار شه او که نه واقعي لرګې رالې ټول امت پسې نو مزه به تا سره دا کوي خوند به در سره دا کوي چې د عنکبوت لم یا ول وزرې جوړې کا د هدهد نه چې کمې وزرې کټ شوي دي که نه هغه راواخله دې عنکبوت ته ولګوه او هلته چې کوم دی نو د میږو کورونه بچ شوي دي د ده د جولاګي د جال ختم که دی د میږو د کور ته وردننه که دا عنکبوت هم سړی دی دا سړی دی خو ته همت نه کې تا همت وغورځوه په یو نمله کې ته لږ همت وکړه د عنکبوت نه دومره ښکلې سړی جوړیږي لکه ځان چې والې ښه مزېدار او برابر سړی وي او وی دلته چې کم دی نو ځکه ګوتې نه وم چې قرینه نشته نو خانه په هدهد کې خو قرینه وه چې هدهد ته مراد والا سړی ته ماله لأذبحنه هلته قرینه وه تا په هغه قرینې باندې اکتفا ونه کړه بیا د صالح علیه السلام د اوښې باره کې وایي فذروها تأکلو یا فذروها تأکلو فی ارض الله ولا تمسوها دیت شاکریات وی پیر گوهر شاہ المحترم صاحب خبره دا شاکریات دی تأکلو حالانکہ قرآن را واڑا و سورة الاعراف 73 نمبر آیت تے دا دی تأکل هذه ناقۃ اللہ لکم آیتا فذروها نہ دے فذروها ذال دے دینا بزان جوڑے نو دا امر دے او تأکل جواب امر دے نو دا تأکلو نہیں دا تأکل یی ذکر چی جواب امر مجزوم وی خو زما په خیال چې د هدهد نه وزر لاړی نو د تأکل نه چې کم دی نو اغا وزر دلته رالی نو جزم په رفع سره بدل شو تأکل نه تأکلو شو یا تأکلو شو د یو سړي علمي حال دا دی چې هغه د جواب امر اعراب نه پیژني او چې خبرې واوري نو امام بخاري هم پلته وي امام مسلم هم وي 1400 کاله امت هم وي او اسمان هم په ګټو ولي د علم حال د یو سړي دای د عربیت حال د یو سړي دا وي او چغې دومره وي او خفه کېږي هم ډېر زر مشره خیر په دې کې دی چې دا قرآن او حدیث په سبیل المؤمنین سره په کوم انداز باندې راغلي دي همدا دې ومنلی شي ورنه د عقل دروازې او د عقل خبرې دا به تا ته ځای په ځای باندې ډېر نقصان جوړي او بندېږي با بیا وی چې وي اگر جهاد شته د صالح علیه اگر چې توجیهات به پکې خلکو کړي شته د صالح علیه السلام په اوښه کې یاد ساتئ د دې نمبر هم را روان دی په دې اوښه کې ولې وي چې توجیهات شته تاسو تمام مفسرین وګورئ هیچا په صالح علیه السلام په اوښه کې توجیهات نه دي کړي خو په مفهوم القرآن کې غلام احمد پرویز صاحب کړي دي نو دې د یو سړي رایه د داسې کړله که د غټو خلکو رایه او ټول تفسیر یې پې چې کوم دی نو بدل کو ولې دا معجزات دي او معجزاتو نه چې دی خلکو انکار کړی نه نو سید احمد خان او د غلام احمد پرویز سر نه صفا کیږي د هغې خلکو د بچ کولو دپاره په بخاري او په مسلم باندې ګزارونه کیږي بیا د اصحاب کهفو د سپي باره کې وایي چې د اصحاب کهفو سپي ته څه نه وامه
آپ خپل حال پرېږدې ځکه وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید د هغه وي چې کوم دی پنجې وي هغه مت بس هلته وي قاله نشته سپي د ناستې خپل ترتیب ذکر کړی دی چې سپی دی چې کوم دی خپل لیچې غوړولي دي په چوکټ باندې قاله یې نه دی ویلی ورسره او چې کوم ځای قالی لکه قالت نملتون وایي زه به هلته تا ورسره ګورم نو یو جواب دا دی مشره چې دا کمې وزرې دی د هدهد نه هلته کټ کړې ته راشه دغه وزر راوړه او د اصحاب کهف د سپي سره یې ولګوه او د قلب نه مراد دلته څه شی جوړ کړه او په هوا یې والوځوه ځکه باسط ذراعیه بالوسید دا به ورسره ډېر زیات مناسب شي نور ستا دپاره خو مشر پیر ګوهر شاه صاحب شاکریاتو په نیم رجسټر جوړ کړی دی او هغه به ډکول غواړي که نه داسې تشه مه پرېږده لوی بزرګ سړی دی او بیا به پیر صاحب دنه خفه شي او سید دی ازار به درته وکړي نو ښه دا ده چې د شاکریاتو تسلسل جاری ساته او تسلسل دا دی چې د اصحاب کهف سپینه سپی مراد ماله څنګه چې د نملتون کې تعویل وکړو څنګه چې د په هدهد کې تعویل وکړو د اصحاب کهف سپي کې مو کا ستا به څوک څه وکړي هېڅ څوک داسې نشي کولی زیات به د خلک خلاف دوه درې کلیپه وکړي خبره ختم هسې ووایه وایه دا واړه مولان دي کنځلې کړي دي زه جواب نه کوم ځکه زه غټ سړی یم بس تا دې بیا څوک څه وکړي خو د هغې هدهد وزرې راواله او د قلب ته یې ولګوه دې سپي ته نو چې هغه وزرې دې دلته ولګولې او دا میږي نه وله یو دوه خپې راواله ځکه هغه ناس هم سړی جوړ شوی دی په زیاتو خپو څه کوي او دې سپي سره یې ولګوه نو دنه به یو شی جوړ شي د قلبهم معنی به مکسې وکړي ډېره مذهب هم در سره کوي بیا وی فبعث الله عرابا يبحث في الارض وی په هغې کې هم ګوتې نوامه چې د آدم علیه السلام بچو قتل وکړو نو الله کارغه راولېږو وی ځکه پکې ګوتې نوام چې قرینې شته چې دا کارغه او وی وجه دا ده چې قال او قالتا پکې نشته او وی زه چې قال راشي نو بیا به چیړ چاړ کوم لکه نملتون کې وی قال راغلی نو ځکه مې تنګول وکړل هدهد کې خو وی قال راغلی نو ما ځکه وچیړلی فبعث الله عرابا کې وی کیف یواری سوءة اخیه سوره مائده 31 نمبر نو هغې کې ښکاره ویلي دي چې یاره ځمکه یې ګروله نو وروره پنجې چې کومه دی په ځمکه کې چې پنجې وهي او ځمکه راکني نو ښکاره پته یې لګي چې دا پرنده ده نو هغه کې داسې څه خبره نه جواب دا دی کم دوه وزرې چې د هدهد وې نو دا فبعث الله عرابا کې د دې کارغم دقه دوه وزرې دي ته همت نه کې ته حوصله غورځولې ده د الله بنده ګران کار خو دې وکړو قالت نملتون کې دې د میږي نه سړی جوړ کو اوس خو دې وګټله د الله بنده نو ګټلی شوی شی واپس راړی اوس هم دقه کارغه دی دا دوه وزرې د دم دي د ده نه یې لرې کا چې د ده نه یې لرې کړي نو د کارغه سره به څه کوې د دې تفسیر متعلق هم ته به رد څنګه کې فبعث الله عرابا يبحث في الارض داسې ولې نه کې بعثت خو د انبیاو سره ډېر مناسب دی فبعث الله رسلا مبشرین ومنذرین الله انبیا را لیږل فبعث الله النبیین الله انبیا را لیږي نو بعث ټکې راولېږه او دا چېرته کارغه دې کې مراد یو پویه سړی را لیږل دي ځکه چې دا تفسیر به درته مناسبي او یبحث فی الارض ته خو وایې چې دا قرینې موجود دي خو آیا داسې کارغه چې ته راځي چې د عقل مطابق فرویزي ذهن چلی نو خانه دلته خو ته کارغه مرادلی خو دومره غټ کارغه ته لیدلی دی چې هغه ځمکه وکني او پوره کارغه پکې دفن کی د کارغه په پنجو کې خو دومره زور نه مشره دلته کې فبعث الله عرابا نه کارغه ولیالي دې نه به مراد چې د اسمان نه الله یو انسان را لیږلي هغه به ځمکه که نستی یو کس به دفن کړي او خلکو ته به د مړي طریقه ښودلي بله قرآن نه خلک ولې بدزونه کې که ته ووایې چې د فبعث الله عرابا نه مراد کارغه دی نو کم اعتراض چې په قالت نملتون راته هغه خو په بعث الله عرابا باندې هم راځي ځکه دا عوام خو تا په دې زړه ورکړل چې عقل نه مني نو هغه تفسیر به نه مني نو عقل دا مني چې دوو کارغانو یو بل ووجو او بیا دومره پهلوان کارغه چې ځمکې چې کم دی نو هغه وکنسته بیا یې پکې بل کارغه دفن کو لیریهو کیف یواري سوءة اخیه چې د دفن چل ورته وښي دا خبرې خو هم ګورې عقل نه مني
په کم عقل چې عوام تاسو روانوي مشره نو بابو صاحب دې ته سوچ وکړه دا خبره عقل نه مني چې کارغه دومره کیفیت وکړو او کارغه ځمکه وکنستا کارغه مړ کو دا به کارغه نه وي دا به چې د دوه انساناني خو ته ترې نه وزرې نه لرکې څنګه چې د هدهد نه وزرې لر کړې دکه وزرې ته دلته د عرابن نه لر کړه نو تفسیر به برابر شي